بسم الله الرحمن الرحيم. الباب الرابع في تعارض البينات. الفصل الأول ماده نمبر 143 خجیدات څلورم باب شو او بینات په منځ کې چې تعارض راشي د هغې بیان راته کوي. فصل اول کې راته قوانین ذکر کوي د دې مسلې. تاسو لږ متوجه شئ. درې صورت جوړیږي چې کله تعارض د ګواهانو ترمنځ راشي. یو قسم ګواهان پیش کی حق معنی بلیم پیش کی. یو صورت کې قبول کی دواړه برابري. امن قدري کې ویلیو ملک مطلق کې چې هر یو داوو کې زما دی ورته نیم نیم بیکو یادم شي. او کله کله مساوي په سقوط کې اله چې کوم شي اشتراک نه قبلې لکه خزي خبره وا یو ازما خزره بل ازما خزره د چا د پارم خزه اقرار ونه کی همدغه شان ملک مقید کې د دې یو صورت شته وایو به او دریم یو بګي ببل معنی راجح وي نو بینه د دواړو برابر وي په قبولوالي کې. بینه د دواړو برابرۍ په دې کې چې بینه ساقط کومې سب او دریم د یو بینه په بل باندې راجح وي. نو ګورئ ته البینتان اذا قامتا فاما انتسا ويتا في القبول او تساويتا في السقوط او ترجحت احداهما على الاخرى. مثال لتساوی فی القبول واره چې دواړه به قبلیږي لکه کنز نه حواله ورکړي من قدري نه حواله ورکړه. هلته موږ ویلو که ذهن کې می چې ملک مطلق باندې هر یو داوو کې او ګواهان پیش کړي دواړو به قبول شي هغه شی به دواړو منځ کې تقسیم کړي نیم یو له نیم بل یادم شي که نه. برهن علامه فی ید الاخر دواړو ګواهان پیش کړه په هغه څه چې د چا بل پلاس کې نو قضا لهما نیم نیم به وله ورکي. او ساقط و تحاتر مثال ومثال الساقط والتحاتر كما في الكنز دم د قدري مساله ده. هغه شی چې هغه حق چې هغه اشتراک نه قبلي او ترجیح څه صورت هم نه به دواړه به ساقط شي. لکه لو برهن على نکاح امرات دا اشتراک نه قبلي سقطا وجه من قدري کې هم د دې حواله سره دا خبره کړې و. تاسو ګورئ قال ابو مسعود وی لأن المحل چې نکاح دا خزا لا يقبل الاشتراك وكما في الهدايه هدايين د قدري مساله وسی ذکر کوي. ګورئ اقام كل واحد من الخارج وذل اليد على الشراء یو کسر پلاس کی قبضه کې ریشه او بل خارج دی. توجه جی دواړه ګواهان پیش کی یو د ازما د خارج وي ګواهان پیش کی او کم چې ازولیت دی هغه هم ګواهان پیش کی. نو د دواړو ګواهان دا برابر دي نو په تساقط کې ښه تساقطه او زولیت ته بلدی په وجه پاتې شي چې هغه زولیت دی. یادم دي که نه. اقام كل واحد من الخارج وذل اليد على الشراء من الاخر چانه د اخستو دا وو کې وای ماته اخستې بل وای ماته اخستې بسره قبضم ده ولا تاریخ هم چا سره نه ځکه چې سبق تاریخ خپل ترجیح او صورت ده. نو تهاترت البینتان وتترك الدار في يد ذي اليد ځکه هغه ته قوت حاصل ذي اليد دی. رسته ما من قدري کې ویلیو ترجیح 5 صورتونه دي. یو باقي کې ذل اليد هم دی قبضه یو کې سبق تاریخ ته اساس ذهن کې او یو پکې تصرف دی او یو پکې شهادت د حال دی او کنه تاسو ګورئ او یو پکې قوت عقد دی دا پنځو. وان ترجحت کوم دی عند ابي حنيفه وبيدغه دی کنه وان ترجحت یا وان ترجحت کراجح کړی شي وان ترجحت کچری یو ګواهان راجح شي نو قاضي چې د يحكم براجحه یا يحكم بسلب کیږي براجح معنی
وترد المرجوحه او رد کولی بشي مرجوحه چې کم دی لیکن دا خبره کوي چې کم راجح دی کم نه دی او دا ډیره مشکله مسله ده ښه موږ د راجح والی د پاره څو قواعد ویل مجموعي تور باندې 15 دي ښه یو باقي کې ما تاسو ته ویل هغه قبضه د لکه کم چې تیر شو او بل سبقت تاریخ دی چې دواړو گواهانو تاریخونه بیان کړل د چا تاریخ چې مقدم وو هغه به ورکو بل قوت عقد د کزین کیم قدرت کې یو د شرا دا وکړي او بل د هبي مال قبضه دا وکړي و نو شرا قوت عقد دا قوي دی او بل چې کوم د تصرف دی یو په سواری باندې سامان پروت دی او بل په نه دی دواړه دا وو کې گواهان پیش کینو چا چې به سامان پروت دی تصرف والا ویلی مو کنه د گواهان براجي هوي او 5 نمبر بلکې قدرت کې 4 نمبر دا 5 ما اوس ویلو هغه د چا د باره چې حال گواہی ورکړي یم ویل د زما د غوا بچي د زما د گواهاني پیش کړ بل ویل زما د غوا بچي د زما د گواهاني پیش کړ او تاریخ بیان کو چې پلان کې ټیم کې زما د غوا بچي و نو موږ ویلیو اسخه به وګورو د چا یا اسخه چې دا د کوم یو تاریخ سره سمخري خیالم دې کنه مطلب یو د یو کال بیانول چې یو کال کېږي د بچي بل درې کال یادول چې هم کدل د یو کال و نو حال دا غمر کرتے کی 15 ترجیح صورتونو خجی نو سوی لكن الفرق بينهما من اهم مسائل القضاء اهم مسائل کی وللان هذه المسائل شری منتشره في حجب زخام الكتب دا په لولي کتابونو باغ حجب تو وی کنه حجب تو وی حجب ته موږ تو کې څه نوم وایو پیړ اپیړ لوی کتابونو کې مستترتون خوري پټي دي پټي کړی شوي دي دا مسائل چې دي منتشرتون خور دي په لوی غټو کتابونو کې او مستترتون وای او دا مسائل پټ دي به څه لفظ دی ها فی سر دی به ور بسي دا فی سر ونمزه من هذا نه جوړیږي بالکل فنسروج کوه نو به جوړیږي نو خارقړه نفزه منها نسرو نه جوړیږي د دماغي کې فانون سین را ډایرک لیکل شوی دی فنسرن یا فنسرا صحیح راځي ګوره بيبسي دا وو پته نه لګي دا ووم پکې د منس کې فسرن خو سره نه لګي پراز کې دي ونبذ دین دا څه مطلب شو نصر او نظم نصر دی کنه فنصر من خرو نبذه منها هي سره دینه ملتقطه من دسی به سره جوړ شي وونه به وونه ولي سب کې ته به فنسروک کنه مولانو خارقلی د دینه څه مسائل به ملتقطین بکارو ملتقطن نسی کیږي حال خو به مفرد شو بهر حال ګوري وته فنسر اس پته کې نه لګي ما کې فی سر نه دی کنه فنسر دی فنسرو مولانو خارقلی دی نبذتن صحیح سمین هذه دي مسائلنا ملتقطن سره لګي نه خو بهر حال وای د سحار کې چاغو التقاط کړي دي رخصتي دي من کتاب ملجأ القضاة دا کتاب نه چا ملجأ د قاضیانو دا لابي محمد غاني ابن محمد البغدادي دا نوم دی ګورای سم ترجمه وکړه ملجأ القضاة او دا شان کتاب ترجیح البينات لعبد الرحمن الخسالي او دغه شان کتاب الطريقة الواضحة وكتاب الطريقة الواضحة إلى البينة الراجحة لفاضل محمود بن حمزة مفتي دمشق الشام وغيرها مع ذكر ماخذها
ان کتب الحنفیه فی کل مسأله دین غیر نور کتابونو کې دي او دغه شان ذکر د ماخذ مر سره دی چې کوم نه رغستل شوی دي هر مسله کې راځي ور الفصل الثاني فی احکام النکاح نکاح په احکام کې ملي سب دغه شان د بینو اختلاف راشي نکاح په احکامو کې مطلب دا چې هغه کې اشتراک ناراضي اشتراک نه قبلې یو براجح کو بل په پریدونه مجبوری ده یا با دواړه ساقطو دا سینې کې چې تقسیمي کو په دعوى الرجلين والمدعى به لا يصلح اشتراكا دا ور سره عنوان ولګوي نو بینت الخارج على نکاح امراه مقره بلا تاريخ راجحه على بینت خارجنا آخر على نکاحها منکره بلا تاريخ لکبر وګورئ یو قسم په خزه گواہی ورکړه د ازما دا گواهانه پیش کړه او د دې سړي د پاره اقرارم کوي او د خزایما بل قسم ویل زما خزره گواهانه پیش کړه خو هغه د هغه نه انکار کوي نو موږ پدری کې دا مسله ویلې و چې خزره چاره پاره اقرار کوي هم داغه به داغه گواهان به راجح وي بینت الخارجی د چا سره قبضه کله نه ده اوسې کې د چا سره نه مطلب دا دی بینه د خارج په نکاح دی وی خزي مقررتين چې دا خزه اقرار کوي بلا تاریخ تاریخ نشته گواهان تاریخ نه بیانې دا بینه براجح وی علی بینه خارجنا خرالا نکاح خو منکرتن د سیال کې جین انکار کوي او دلته گواهانم چوي بلا تاریخ وی بل مسألة بينة الخارج على نكاح امرأة مقرة بتاريخ راجحة على بينة خارج آخر على نكاحها منكرة بهذا التاريخ فرق داش یو قسم د نکاح گواهان پیش کړ تاریخ بیان کو لکه یک تاریخ ور سره ما نکاح کړی دا 2022 در بار اقرارم کوي بلکې گواهان پیش کړ هم دا یک تاریخ بیانې ادم گواهان پیش کړ تاریخ د دوړ یو د گواهان شتري خو اول بار اقرار کو دنه بار نه کو دلته هم چاره بار اقرار کوي هغه د پاره بي پوه شولې فرق معنی ورسېدلی مخکې تاریخ نو بیان شوی وس یو تاریخ بیان شو د دواړو بینۃ الخارج علی نکاح امراه مقرة بتاريخ راجحه على بینۃ خارج آخر علی نکاحها منکرة بهذا التاريخ د سحال کې چې منکر دغه تاریخ نه 146 بینۃ الخارج علی نکاح امراه مقرة بتاريخ سابق راجحه على بینۃ خارج آخر علی نکاحها منکرة بتاریخ لاحق تاسو لږ وګورئ یو کس مثلا ویل چې زما په 1 دسمبر 2021 کې زما خزوا دا می گواهان دي او د اقرارم کوي بلکې ویل 2022 کې په 1 جنوري باندې د سزمانی کا شوی او د دنه انکار کوي تاریخ لاحق دی غرست دی هغه مخکې نو د چا غوي چاره بار چې اقرار کوي غلب ورکو ابداغي راجح گواهان بداغي نو بینۃ الخارج یعنی نکاح امراه مقرة بتاریخ سابق ایک ما تاسو ویل 1 دسمبر 2021 ویلو دا براجح وی علی بینۃ خارجنا خرالا نکاحها منکرة بتاریخ لاحق فیګ بکنه 147 بینۃ الخارج علی نکاح امراه مقرة بتاریخ سابق راجحه على بینۃ خارج آخر على نکاحها مقرة بتاریخ اسم ليس لك فرق دی اول کس 1 جنوری 2022 بیان کو در بار اقرار کی بل چلے ما 1 دسمبر یاد کو کنه دا اوس امخ کی مثال کې ما خپل چې دغه یاد امخ کی مثال کې څه ویلو اول کس کم دی 1 دسمبر یاد کړي خدای سی وایا 2021 گواهان پیش کړ در بار اقرار هم کوي دویم کس لاحق تاریخ یاد کړي دی 1 جنوری 2022 یاد کړي دی صحیح ده نشاره بار اقرار کو غلبه ورکو دلته به وګورئ دواړو د پاره اقرار کوي دواړو د پاره نو چې د چا تاریخ سابق دی مغلبه ورکو یو 1 دسمبر یا 2021 اقرار ولکې گواهان پیش بل
1 جنوري 2022 دی اقرار ملک گواهان پیش کړ د چا تاریخ چې مخ کیو غلب ورکو په یګي په ځکه دا د دویم په نکاح دا د اول په نکاح کې واو په 1 جنوري باندې بل څه نکاح کړی دی نکاح له اعتبار نشته اگر کې اقرار کړي نو بینۃ الخارج على امراه مقره بتاريخ سابق تاسو پیګه کې ترجمه کوم دا براجح وی 1 دسمبر والا دی 2021 على بینۃ خارج اخر على بینۃ خارج اخر على نکاحها مقره بتاريخ لاحق ویخات 1 جنوری یادی 2022 148 ماده بینۃ ذی الید علی نکاح امرأة بتاریخ راجحة علی بینۃ خارج علی نکاحها بلا تاریخ خزدی وسره دا اوسیږي ور سره او دوی ول زما خزر گواهانی پیش کړ تاریخ بیان کو بلکې سره نه دا هغه گواهان پیش کړ زما خزر خو هغه تاریخ بیان نه کو بالکل نو به هم څوک کم یو چې ذلیت دی چا سره دا دا غبي ځکه مونږ ویلي کنه قبضه چې دا ترجیح او صورت دی یو وجه ده بینۃ ذلیت علی نکاح امرأة بتاریخ راجحة علی بینۃ خارج علی نکاحها بلا تاریخ دا ورپسې ماده چې دا دوه پیری ذکر کړی دا 139 نمبر تاسو وګورئ که تاسو کې بدل وي بینۃ ذی الید علی نکاح امرأة بلا تاریخ راجحة علی بینۃ خارج علی نکاحها بلا تاریخ دواړو تاریخونه نه دی بیان کړي خو یو ذی الید دی او بل نه دی نور پیږي به ذی الید وته به ورته به ورکو وګورئ بینۃ ذی الید علی نکاح امرأة بلا تاریخ راجحة علی بینۃ خارج علی نکاحها بلا تاریخ دا وشو 150 یو ذلیت دی هغه د بار گواهانو گواہی ورکړه او خزه ولا مقره هم ده دا ټکب کې نه وشو او اقرار چې دی ورل نه کوي او تاریخ یې منه دی بیان کړي د یو کس گواهانو گواہی ورکړه دای خزه ده اخذ اقرار هم کولو تاریخ نه دی بیان کړي دا براجی هي بچا باندې چې بل کس گواهان گواہی بنکاور کی خاغر بار اقرار نه کړي تاریخ دواړو نه بیان کړي وګورئ بینۃ ذل کومه بینۃ ذی الید علی نکاح امرأة مقرة بلا تاریخ راجحة علی بینۃ خارج علی نکاحها بلا تاریخ پوه شوي کنه بي اور بس 151 مادي ته وګورئ دا 49 په شان ده بینۃ ذی الید علی نکاح امرأة بلا تاریخ دا کنه به راجحة علی بینۃ خارج علی نکاحها بلا تاریخ دلته فرق کشته 49 سره تکرار به کې کړی دی ماده نمبر 152 دواړو تاریخونه بیان کړل د دواړو گواهانو نو چا چې سابق تاریخ غلبه ورکو ته دا خو پر تیر شوله هلته ورسره ذلیت نو یو ذلیت هم دی ورسره تاریخ هم څه دی سابق دی بینۃ خارج علی نکاح امرأة بتاریخ اچھا دلته دواړه خارج دي ذلیت نه دي نو چا چې سابق تاریخ دی غلبه ورکو صحیح ده بینۃ الخارج علی نکاح امرأة بتاریخ تاریخ بیان کو خدا تاریخ سابق وی راجح بوی علی بینۃ الخارج علی نکاحها بتاریخ لاحق پیږي کنه پی 153 یو کس د پاره گواهان گواہی ورکی د نکاح هم او د دخول هم او خځه اقرار هم کياو کنه وتی کړی ما او بل لپاره د نکاح د دخول کی خو غنه انکار کوي بل لپاره گواهان گواہی ورکی خو خځه د چا لپاره چې مقره د هغه براجحي پیږي کنه گواهان براجح وي بینۃ خارج پریم غسل کوم دغه کنه بینۃ الخارج الى النکاح والدخول بها دخول لخذ سرا د سحال خجي مقرة چې خذ اقرارهم کوي راجحه بوي على بینۃ الخارج الى النکاح والدخول بها
مقرتن به ویل تم حال به کو منکرتن د حال کې چې انکار کوي دا نه براجح وي بینة ذی الید علی النکاح الظاهری راجحة على بینة الخارج کیفما کان الا بسبق التاریخ ولی سیبا کم کس چې ذی الید دی کنه نکاح ظاهره ده د گواهانو چې د نکاح گواہی ورکړه د گواهان براجح وي دا کس په مقابله کې چې هغه گواهان گواہی ورکي او هغه ذلیت نه وي دغه نکاح ظاهره نه وي بهر صورت به ذلیت او د چا چې نکاح ظاهره دغه گواهان براجح وي یعنی دغه گواہی له اعتبار ورکو پوهیږي په ها کچري د کم خارج دغه سبق تاریخ بیان کو دغه گواهان به دغه حق ځکه سبق تاریخ ترجیح او صورت ده نوې بینة ذی الید علی النکاح الظاهری راجحة على بینة الخارج کیفما کان بهر صورت به خارج معنی راجح وي الا بسبق التاریخ کی به کچری سبق تاریخ دې دویم بیان کو بس صحیح ده به دل ورکو د غوان له اعتبار ورکو تاسو پیږئ کنه ما یو شان خبرې دې لګ ټکی کې بدلیږي 156 55 خځه او خاوند منځ کې اختلاف را لې نکاح قائمه ده کنه ده دواړو گواهان پیش کړه مثلا یو د صحت او بل فساد خبره کوي د نکاح د فساد او د صحت په منځ کې اختلاف را لې دواړو گواهان پیش کړه نو څوک چې د فساد خبره کوي کنه دغه گواهان به قبل وجه دا خلاف ظاهر دی ښه په کار دی کې ما وجه ویلې ما نه یې رښتې وجه مونږ ویلې دا ولې مونږ د چا راجح کوو فکر مې ورته نو بهرحال اوس د بقایو توقع دی بینة احد الزوجین علی فساد النکاح دا براجح وی علی بینة الاخر علی صحة النکاح وجه دا څوک چې فساد نکاح خبره کوي حالانکه مخکې نکاح و دا خلاف ظاهر دی مدعی او گواهان د چا قبليږي څوک چې خلاف ظاهر وي یعنی هغه مدعی کنه 156 بینة البکر علی ردها النکاح راجحة على بینة الزوج علی سکوتها دام قدری کې ویلی و باکری ته ویل تا ته چې کله د نکاح پیغام در ورسېدل ته سکوت کړي و او ته نه وای ما انکار کړو دواړو گواهان راوستل نو بینه د باکری چې انکار می کړو دا با رد کړی مو نکاح نو دا به راجح وي تاسو پیږئ ځکه فی الحال خو نکاح موجوده ده ظاهر ده چې نکاح شته نو څوک چې وایي رد کړی مو دا خلاف ظاهر ده بلکې داسې به ووایو دې ځای ته مه ورځئ دا څوک چې د رد خبره کوي رد چې دی دا وصف زاید دی وصف دی زاید شی دی سکوت خو اصل دی نو رد خبره چې څوک کوي دا خلاف اصل نو دا تاسو خبره پوه نه شولې ګوره ښځې له پیغام نکاح ورسېدلو یو اصل لی سکوت کول دی عام طور باکره سکوت کوي رد مت باکره نه کوي چپ کینی نو چې باکره کله وي ما رد کړو به په دې ګواهان مشتره دا خلاف اصل خبره ده خلاف اصل خبره څوک کوي هم مدعي کنه ګواهانم دغه معتبري وګورئ بینة البکر على ردها النکاح راجحة على بینة الزوج على سکوتها 157 بینة الزوج على اجازتها النکاح راجحة على بینة الزوجة على ردها النکاح گواهان پیش کی خاون دا زبکرین غیر د سیبه خبره ده تا اجازه ورکړو او زوجو ته وی چې ما نکاح رد کړی و نو بده کې بر خاون غیر اعتباری تاسو را صحیح ځکه د سیبه په حق کې چونکه هغه خو په سکوت خبره دا غینی یا خو په باقاعده وی نو ادم نکاح چې دا اصل و ځکه مخکې نکاح نه و هم د سره روانو کنه اوس تا سړی چې وی تا اجازت ورکړې د نکاح نو دا د خلاف ظاهر خبره کوي اصل نه خلاف خبره کوي نو مدعي جوړ شو یا بده سی وایو تاسو لږ متوجه شي یو سړی دی یو ښځې نکاح د هغې اجازت نه غیر وکړله نو بس به
خاون ویل ښځې ته چې کله تا ته خبر د نکاح در ورسېدلو تا باقاعده اجازت ورکړو هغې وایي چې نه ما اجازت نه ورکړی نو څوک چې وایي اجازت دې ورکړو لکه خاوند چې وایي نو دا خلاف ظاهر خبره کوي وجه څه نه مخکې نه خو نکاح نه وه دا اوس زیادت خبره کوي که نه کوي دله ګواهان پکارو دا مدعي دی بینة الزوج على إجازتها النکاح راجحة لبینة زوجتي على ردها النکاح تاسو پوه شولې 158 بینة الزوجة على أن أباها زوجها بالغة ولم ترث راجحة على بینة زوجة أباها زوجها صغيرة خاون ورته وایي استابلار تاله نکاح کوله او ته صغیره وي لہذا ته اوس بالغه شوي نکاح نه شي ختمولی ځکه پلار چې نکاح وکړي که نه صغیرې له بیا خو صغیره نه شي ختمولی یعنې خیال بلوغ ورته نه وي او هغه وایي چې نه زه سیبه وم او ما باقاعده انکار کړی و نو زما قبول له سیبي رد له خو اعتبار وي بالغې ویم د بالغې رد له خو بالغه یادوم بالغې رد له اعتبار وي او د صغیرې رد له اعتبار نو خاون وایي ستا رد له اعتبار نه و ته صغیره وي هغه ورته وایي چې نه زه بالغه وم او ما رد کړی دی نو بالغ کېدل دا نوې خبره ده که امر زاید دی که نه یار نه پوهېږئ نو زاید دا و چې څوک یې هغه مخکې نه خو صغیره وه بینة الزوجه چې ده دا اوس مدعیه جوړیږي على ان اباها زوجها بالغه زه بالغه ومه ولم ترضي او راضين بنومه دا به راجح وي على بینة الزوج على ان اباها زوجها صغيرة بینة الزوج على الابراء من المهر راجحة وليس خاون ورته وي تا د مہر نه ابراء کړی دا معاف کړی دی دراته خزه ګواهان پیش کی او خزه وایي چې زه په دې برقرار وم ما نه دی معاف کړی درته نو مہر معاف کول خلاف اصل په دې کې څوک مدعي شو خاون مدعي شو بینة الزوج على الابراء من المهر راجحة على بینة زوجتي على اقرار به الى الان تر اوسه پورې په اقرار کوم خو ما خو چې على القرار شي خوي زه به برقرار یم تر اوسه پورې ما نه دی بری کړی مې نه 160 بینة الزوج على انها اجازت لما بلغ الخبر راجحة على بینة زوجتي على انها ردت النکاح لما بلغها خاون ورته وایي تا ته چې کله خبر در ورسېد دا مخکې تېر شوي مو تا اجازت ورکړی و ښځه ورته وایي ما نکاح رد کړې وه ما ته چې کله خبر رالی نو نکاح خاون خبره چې تا نکاح اجازت ورکړی و دا خلاف اصل خبره ده ځکه اصل مخکې نه خو نکاح نه وه موجوده که نه دا به مدعي شي د ګواهانو له به اعتبار وي بینة الزوج على انها اجازت لما بلغها الخبر وته تا خو اجازت ورکړی چې کله خبر در ورسېدلو نو دا به راجح وي على بینة الزوجة على انه ردت النکاح لما بلغها على انها دې که انه دې انها دې او که انها صحیح دې توزیم ټیک هم 161 بینتها على ان ما ارسله الزوج هدية راجحة على بینة زوج هدية راجحة على بینة زوج على انه من المهر خزه ته څور لګري خزه وای دا هدیه و څا سره لګري دی غواهان پیش کې خاون ورته وای د مہر نه وا دلته اوس هدیه کېدل حالانکه مہر پاتې د خلاف اصل ده اصل غدار چا باندې کوم شی پوری یغه ولا دا کی دا څه ده کنه نو اوس خزه مدعیه ده هدیه تند کې هدیه وته وای ها بینتها على ان ما اغث ارسله چې لګلې وغیره خاوند دا هدیه وا دا براجح وی علی بینة الزوج على انه من المال دغه شی د مہر نه دی په دې براجح وی 162 بینة الزوجة على انها ردت النکاح لما بلغ الخبر راجحة على بینة الزوج على انها سکتت لما بلغها زوجي ویل ما خورت کړي و چې کله نکاح خبر را ورسېدلو او دې سره ګواهان وي خاوند چې دا وته وینه تا سکوت کړو دا به د باکری خبره رد کړی دی نو نو زلته به باکره خبره رد کول د باکری دا خلاف اصل لیکن بینة زوجة على انها ردت النکاح لما بلغ الخبر راجحة على بینة زوج على انها سکتت لما بلغها قلت میکو صحیح ده کنه دا مسله مخکې پر تر شوی و
هلته داسې وه چې سکوت خبره ښځې وه که دا ما همداسې تېره شوې وه کوم ځای کې و سوچبنو بینت البکر على ردها النکاح او دلته څه دی على انها ردت النکاح لما بلغ الخبر دا به تر شي دوباره رااله کنه بس فرق دا کړی دی په کې چې هلته باکري لفظ پکې مطلب کې نشته مر مسله یو ده 163 حواله بدل کړي ځکه به ذکر کړي بینة المرأة على عند المهر الفاني ډیر مهریات کړه قدرې مسله ده دا براجح وی على بینة الزوج على ان المهر الفنسو چې زیادت دا وکي غواهان به دغه معتبري کله یو څه وي د دوه مسلې دی ووري وقف به نه واسطه خې مسائل د نفقاتو خزوی چې 100 روپۍ دراله نفقه مقرر کړي خاونو ته 50 یادې نو چاغه وقبليږي غواهان ولا چا قبليږي دوه خزي غزيادت دا وکي بینه على عند المفروض 100 نفقه سل دي نفقه په اعتبار سره تمیز بکو راجحه على بینه الزوج على عند المفروض 50 165 خاون و خزه وته وی مالدار شوی د مالدارو نفقه برکه خاون ته نه غریب ما حالانکه مخکې نه غریب را روانو نو د خزه خبره چې دا زیادت دی خلاف یا الله سر خو غریب را روان دي دې به قبليږي بینه المرأة على ان زوجها موسر على نفقه اليسار معنی غوان پیش کشته وس مال د مالدارو نفقه راکې دا راجح ویله بینه الزوج على انه موسر